او په دې اتفاق او اتحاد باندې دې ټولو ته مبارکباد ورکوي. زما ورونو حقیقت خبره خدا د در سړي خپل سوچ دی. زه خو په خپله باندې د هغه خلکو سره تعلق ساتم چې زه په څلورو خبرو باندې یقین لرم، چې په انسانیت باندې یقین لرم، په مسلمانۍ باندې یقین لرم، او د پاکستان په وفاق باندې یقین لرم. او وایي چې نشه د استبداد لري په سر کې، ما ته یو دی که افغان دی او که مغول، خو چې زما د کور ازغي ته کاږه ګوري ویم چې اور شوی د هغوی په ګلستان. څوک چې د انسانیت سره ښېګڼه کوي، څوک چې د مسلمانۍ سره ښېګڼه کوي، د اسلام سره، د مسلمان سره، او څوک چې په پاکستان خفه کېږي، د دې ملک سره، د دې خاورې سره وفاداري کوي، ښېګڼه ورسره کوي، د دې ملک د عوامو سره ښېګڼه کوي، هغه خلکو باندې زه غواړم چې خپل ځان په قربان کړم. خو کوم خلک چې انسانیت ته نقصان رسوي، مسلمانۍ اسلام ته نقصان رسوي، د پاکستان وفاق ته نقصان رسوي، نو زما زړه غواړي چې دا خپل سر په هغه باندې قربان کړم. خو زما زه د دا قسم اتحادونو خلاف نه یم چې څوک دې نه رايوځای کېږي او په خپل منځ کې د اتحاد هم نه کوي. ما ته یاد شي دا د 94 خبره ده. په یونیورسټۍ کې زما یو ملګری و، جاوید نوم یې و، جاوید بنګشو، په لا کالج کې و، خو موږ د هاسټل ملګري وو. نو یو ځل به په چوټیانو کې هغه زما سره باجوړ ته راته، او یو ځل به په چوټیانو کې زه د هغه سره ټل ته تلم. ما ته نن هم یاد چې موږ ټل ته تلو، مخکې دا ټنل نه و، د دغه درې په دې غره کې یو ټرک لاندې لوېدلی و. نو هغه ټرک ته کسان په کرسۍ باندې ناست وو. ما په ټل کې 3-4 ورځې تېرې کړې چې واپس رالم، بیا هغه خلک په هغه ځای کې ناست وو. نو ما هغه جاوید ته ما یاره د دې ګاډي څوک نشته که څنګه چې دا ویسي، دا خو لوېدلی دی، دا پکار دی چې وړی وي. هغه ما ته وویل چې دا په وزیرستان کې په مسودو کې یو قوم دی، دا ګاډی د هغوی دی. دا خلک چې ناست دی په دې کرسۍ باندې، دا د تنظیم خلک دی، دا د دې ګاډي مالکان نه دي. په دې ځای باندې چې د دغه قوم هر ګاډی تېرېږي، نو دا به دې خلکو ته خپله چانده ورکوي، یو چانده یې کې 2000 یا 3000 یا 4000. د هغه وخته پورې به دا ګاډی نه پوره کېږي چې د څو پورې تنظیم والا د دې ګاډي پیسې پوره کړي نه وي. کله چې د دې ګاډي پیسې پوره شولې، نو هغه سړي له به ورکړي چې ځه لاړ شه په مارکېټ کې ځان له بل ګاډی واخله، دا ګاډی به راوچت کړي او په کباړ کې به خرڅ کړي. نو که اتحاد د دغه شانته کار دپاره نه وي، نو دا بله خبره نه ده، دا ډېره ښه خبره ده. خو په اتحاد د دې دپاره نه وي چې لکه څنګه په کراچۍ کې MPM والا اتحاد کړی و چې موږ به دا نور قومونه د کراچۍ نه وباسو، موږ به یې وژنو، یا په هغه ځای کې زموږ پښتنو اتحاد کړی و چې که موږ MPM والا وژني نو موږ به یې وژنو. نو بیا دغه شانته اتحادونه چې کوم دي، هر یو کار دا په خپله ښه بد نه دی، دا ما او تا ښه جوړو، دا ما او تا چې کوم دی نو بد جوړو. زما ورونو، زما دا درخواست دی، یو 2 مشورې دله در کومه، بیا ټیم ډېر نه اخلم. اصل کې خو زموږ د سیاسي خلکو مثال د ښځو وي. ښځه چې پردي مړي لاړه شي، نو جاړې هغه پردي مړي ته خو یادوي پکې خپله چې زموږ هغه لالا کاکا په فلاني اختر نه چې مخکې مو. خو زه به دغه شي نه راتېر شم، دا خپل مړي به ته نه جاړم. په دې کې به له یو څو مشورې در کړم. اولنۍ مشوره خو زما دا ده د دې مشرانو نه، بلکې نور چې څومره اتحادونه دي یا فلاحي تنظیمونه دي، چې د دې امبولانسو نه راوځئ. زمونږ په باجوړ کې بهترین 1122 بهترین سروس د امبولانس دی، هر ځای ته په منټونو کې ځای رسئ، او چې په کم کم ځای کې کمی دی، انشاءالله تعالی دا د سره واده ده چې هغه به موږ پوره کوو انشاءالله تعالی، او دا به پوره کېږي. دا د غوړو ډبې او د وړو تقسیمولو نه راوځئ. د دې قوم زمونږ د باجوړ د ټولو نه غټه بدبختي بېروزګاري ده، زمونږ د ټولو باجوړ د ټولو نه غټه بدبختي غربت دی. دا د امبولانسو پیسې، دا د وریجو پیسې، دا د غوړو پیسې، دا د ډبو پیسې،
دا په دې خپل قام کې هغه کس وګورئ چې هغه معذوره دی، غریب دی، خو که دله ته دوکان جوړ کړي نو هغه پکې خپل کار کولی شي. دا د دې خلکو پیدا ده، دا نه ده چې تا یوه ورځ غوړي ورکړه یا دې چیني ورکړه یا دې ورکړه. دغه شانته نور بلا کارونه دي، خو ټیم لږ دی نو ما ته مختصر دغه یو شی د مثال لپاره پیش کړو. اوس مې دې وروڼو ته دا درخواست کوم چې د تنظیم والا کسان دي چې دا اتحادونه ډېره ښه خبره ده، خو زموږ د عمر یو تجربه ده. موږ ډېر د ماشوموالي نه د سیاست ته راوتلي دا ټول خلک هم پېژني. دغه شان اتحادونو ته د څو خبرو نه نقصان رسي، 3 خبرو نه نقصان رسي. یو خبره ده چې کله د دې مشران راولګي او د خپل اتحاد د سیاسي مقاصدو دپاره استعمالوي نو دا اتحاد به اتحاد نه پاتې کېږي. دویمه چې د دې اتحادونو لکه صرف ستاسو د اتحاد نه یادوم، هر ځای کې چې داسې اتحادونه وشو دي. دویم چې دغه د اتحاد دا مشران راپاڅېږي او دا مشران کله دا اتحاد د خپل ذاتي مفاداتو دپاره استعمالوي نو دا اتحاد به اتحاد نه پاتې کېږي. درېیمه دا چې دا د خپل ذاتي مقاصدو دپاره استعمالوي چې ما په پلانکي ځای کې د فلاني په ځمکه دعوه کړې ده او زه یا داود خیل یم یا فلانی خیل یم ستاسو ورور یم راځئ راپسې، نو بیا دا اتحاد نه پاتې کېږي. نو زه د دې تنظیم وروڼو ته دا مشوره ورکوم چې د دې قسمه خبرو نه د خپل اتحاد لرې وساتئ انشاءالله تعالی. نو زما دا یقین دی چې ستاسو دا اتحاد به کامیاب وي. زه په اخر کې د خپلې پارټۍ د طرف نه د پاکستان پیپلز پارټۍ د طرف نه تاسو ټولو ته دا یقین درکوم. هغه یو ملګری وایي بیل که د کاروانه شوم پناه بشم، باد غوندې به سپک شمه هوا بشم، ما ته د چټۍ ضرورت نشته دی، زه خو چې خبر شوم جورا بشم. چې کله ضرورت وي تاسو اواز کوئ موږ به تاسو ته حاضر یو انشاءالله تعالی. ډېره مننه. ډېره مهرباني، جزاک الله. هر څه واخله خو قرار رانه وانخلئ، هر څه واخله خو قرار رانه وانخلئ او چې ژوندی یم مشران رانه وانخلئ. قافله به خپل منزل ته رسومه خو چې لاره کې سالار رانه وانخلئ.